په پاک آئیډنټي اپلیکیشن کې به اکاؤنٹ څنګه جوړوي. دا نادرہ یو اپلیکیشن دی چې په هغې تاسو شناختی کارډ جوړولی شئ، په RMB پې جوړولی شئ، FRC پې جوړولی شئ، د ټوپک د لایسنس دپاره اپلای تاسو کولی شئ، ګاډه چې دی هغه پې رجسټر کولی شئ. قسمه قسم کارونه چې دي تاسو د دې اپلیکیشن نه کولی شئ او په راتلونکي وخت کې پکې نور سہولیت چې دی هغه تاسو ته هم میلاویدی شي. د هر پاکستاني دپاره دا لازم دی که په پاکستان کې دی او که پاکستان نه بهر دی، خو د هغو دپاره دا لازم دی چې هغه د ځان سره دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړي او په دې کې ځانله اکاؤنٹ چې دی دا جوړ کی. نو ځینې کسان وایي په دې کې اکاؤنٹ نه جوړېږي او دا خالي د پنجاب دپاره دی. ځینې کسان موږ ته سکرین شاټ رالیږلي، خو موږ چې دلته اکاؤنٹ جوړو نو اکاؤنٹ پکې ښه په اسانو سره چې دی اکاؤنٹ جوړېږي. موږ ته پکې د پنجاب او د دې څه آپشن چې دی دا نه راځي. نو هر یو کس له پکار ده چې دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې چې دی دا انسټال کړي، ځکه زیاتر کسانو ته د دې د فایدې چې دا پته نشته. بل لا تاسو پکې خپل کارډونه چې دي هغه ډیجیټل کولی شئ. که ستاسو شناختی کارډ تاسو چې موږ په جیب کې نه ګرځو نو چې په دې کې یو ډیجیټل کو نو دا په غیر انټرنیټ نه تاسو هغې ډیجیټل ویلټ ته چې دی هغې ته تاسو رسېدی شئ. لکه په دې کې چې کم دی نو آنلاین به ستاسو بټوه موجود وي. که ستاسو نه کوم ځای کې شناختی کارډ غواړئ موبایل چې دی هغه سیل مه کوئ، د موبایل ټول هر سره چې دي هغه په دې کې شو کېږي. دغه شانتې نور د ګاډي کاغذونه هر سره چې دي هغه ټول هر سره چې دی به دې ته راوړي. نن ساعت د ګاډي کاغذونه چې دی هغه د اسلام آباد د ګاډو هغه چې دی هغه راوړېدلی او دا نور ورته په راتلونکي وخت کې هم راوړېدی شي. نو د اوس نه چې تاسو په دې اپلیکیشن پوه نو په راتلونکي وخت کې تاسو بیا د دې نه فایده چې دی د هغه څه شي. خو ځینې کسان په اکاؤنٹ جوړېدو په دې کې نه پوهېږي. نو اکاؤنٹ تاسو ښه په اسانۍ سره چې دی په دې کې جوړولی شئ. د هغې لپاره به تاسو دا اپلیکیشن چې دی دا به په خپل موبایل کې چې دی دا به انسټال کړئ. لکه دغه ته به لاړ شئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې به ولیکئ پاک آئیډنټي. چې پاک آئیډنټي ولیکلو، پاک یې ولیکلو، د سره دا اپلیکیشن چې دی دا به راشي. د سیټ به تاسو ته ښکارېږي. موږ د اپلیکیشن چې دی دا انسټال کړی زموږ په موبایل کې موجود دی. نو موږ به دا د ځان سره کولاو کړو. چې کله تاسو انسټال کړئ نو دا به د ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه دا تاسو کولاو کوئ نو تاسو ته دا مخ چې دی دا داسې کولاو شي. ګوره موږ ته دا مخ چې دی دا کولاو شو. نو دلته که موږ نیکسټ چې دی دا به سکپ کوئ نو سکپ کولی هم شئ. دغه شانتې تاسو ته طریقه به دې کې ښولې چې کوم کسان طریقه د دې نه زده کوي نو ټول معلومات چې دی هغې تاسو له به دې کې چې دی درکړي دي. د ګوتو دا طریقه چې دی دا به دې کې ښولې د دې د تاسو وګورئ. ځکه د ګوتو دغه نه د سکرین ریکارډینګ نه کېږي. نو د ګوتو دا طریقه چې دا دی په دې مخکې تاسو ته ښولې چې دا ګوتې به تاسو دغه شانتې نیسئ. نري چاونه چې دي دا پکې پاتې کړئ دغه شانتې او دغه شانتې به دې ته دا ګوتې چې دی دا به نیسئ. نو تاسو له یې درکړئ. اوس به دې کې چې دی د دې طرفه که رانخه د دې طرفه نو تاسو به د دې طرفه راګوتې نیسئ. که د دې طرفه نو د دې طرفه باندې نیسئ. دغه شانتې درکړی د دې ګوتې د آپشن چې دی دا هم درکړی دی او د دې ګوتې د آپشن چې دی دا هم درکړی دی. نو تاسو د دې ځای نه چې دی دغه نه کولی شئ. دغه شانتې بیا تاسو له د مخ سکین کېدو دا دغه درکړی دی. نو مخ چې دی هغه به هم تاسو داسې سکین کوئ چې ستاسو په سترګو باندې چې دی چشمې نه وي او سترګې یې وغړېدلې نو مخ ته چې تاسو ونیسئ نو ستاسو مخ چې دی دا به سکین کړي. نو دا ټول سره چې دی دا د دې اپلیکیشن نه کېږي. اوس چې مخکې موږ اکاؤنٹ جوړو نو دا بیا ستاسو نه چې دی دا به غواړي نو تاسو به دې باندې ځان پوه کړئ. څنګه چې تاسو دا اپلیکیشن کولاوئ نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به راځي. نو که ستاسو اکاؤنٹ جوړ شوی نو تاسو دا شنه پټه او سپین لیکل چې دی دا واله شئ چې څنګه را تاسو وایي نو له پاسه چې دی تاسو د خپل شناختی کارډ نمبر چې دی هغه ورکولی شئ او لاندې خپل پاسورډ چې دی دا به ورکئ. نو ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي. خو موږ چې دی اکاؤنٹ نه دی جوړ کړی نو چې کومو کسانو اکاؤنٹ نه جوړ کړی نو هغه به چل کوي. هغه به دا سپینه پټه او شنه لیکل چې دی دا به وهي چې اکاؤنٹ بنایې. دا یې لیکلی دی دلته کې رجسټر یې لیکلی دی، په اردو کې هم لیکلی او په انګلیش کې هم لیکلی دی. نو تاسو چې دی دا به د ځان سره دغه شانتې ووایئ. ځکه زیاتر کسان چې هغه په اکاؤنٹ جوړېدو نه پوهېږي نو په دې کې به تاسو ښه صحیح چې دی دا به پوه شئ. خو چې ویډیو ته غوږ کېدئ که ویډیو تاسو سکپ کوئ نو تاسو بیا په دې باندې نه شئ پوهېدلی ځکه سبا ورځ تاسو ته مشکله راتلی شي. نو اول خو چې دی پاکستاني شهري موږ یو نو له پاسه چې دی دا نښه شوي ده. که تاسو دلته کې او که بهر ملک کې پاکستاني شهري چې دی دا موږ یو لاندې چې دی بیا غیر ملکي په ویزه باندې څوک راغلی د هغو لپاره لاندې راغلی په له پاسه باندې به دا تاسو نښه کوئ. نو په دې ځای کې اکثر ځینې کسان وایي وایي پنجاب راځي نو دلته پاکستان نه غلی. که تاسو په نور ملکونو کې نه نور ملکونه چې دي په دې کې سلیکټ کولی شئ. خو موږ د پاکستان یو نو پاکستان چې دی هغه به د اولنۍ خانه کې د ځانه نښه شوی دی. چې نښه شوی دی دغه خپل ځای باندې وپرېږدئ. بیا ورپسې چې دی تاسو ته د موبایل دغه راغلی دی چې تاسو کم نټورک چې دی هغه استعمالوئ. نو چې څنګه دا تاسو داسې ووایئ نو په دې کې تاسو له دا نټورک چې دی دا درکړي چې په دې کې ته کم یو استعمالوئ. مثلا موږ اوس لکه ټیلنار استعمالو، موږ ټیلنار دلته نښه کړو. ورپسې بیا د موبایل نمبر دی
د موبایل نمبر دی نو د موبایل نمبر به تاسو داسې چل وکئ چې په هغې کې به صفر نه میلاوئ د 3 نه به شروع وکئ او د 3 نه وروسته انسي چې دي هغه به پسې میلاوئ 3 به میلاو کئ صفر به پکې نه وي ځکه چې په هغه نوم کوم ځای کې راغلی کوډ کوم ځای کې راغلی نو هلته کې صفر ته بیا ضرورت نه راځي نو صفر به نه میلاوئ نو ورپسې نمبر چې دی دا به پسې میلاو کئ نو ستاسو اکاونټ لپاره چې دی دغه نمبر به تاسو داسې لیکئ دغه شانته ورپسې ایمیل دی ایمیل به هغه چې ستاسو اوریجنل ایمیل او ستاسو سره پروت وي دغه اکثر ځینې کسان ایمیل ورکوي بیا د ایمیل ورک شي نو چې ایمیل ستاسو سره نو ایمیل چې دی هغه په دغه ځای کې چې دی دا به ورکوي او ایمیل به ځان سره ولیکئ چې په هغې باندې دا اکاونټ نه جوړ شوی داسې نه چې د مخکې نه ستاسو اکاونټ جوړ شوی او تاسو پرې ټرای وکړئ نو بیا به دا اکاونټ چې دی دا به نه جوړېږي نو ایمیل به دغه ځای کې ولیکئ دغه شانتې ورپسې بیا پاسورډ چې دی راټول نه لازم دی ځینې کسان په پاسورډ کې غلطي کوي نو بیا هغه وایي چې دا کار نه کوي نو دا کار د دې د وجې نه کوي چې تاسو پاسورډ چې دی دا غلط ورکوئ د پاسورډ طریقه دا ده چې کله تاسو پاسورډ ورکوئ په هر ځای کې ورکوئ نو تاسو به د انګلیش حروف چې دی دا به رالی د انګلیش حروف به راولی دغه شان په انګلیش په حروفو کې چې دی یو حروف په غټ لیکئ په غټو الفاظو کې چې دی یو حروف په لیکئ دغه شان بیا ورپسې چې دی بیا هلته کې هغه نښې راځي دا ډاټ لکه مثلا نازو ډالر کټ چې دی دغه شانتې نور نښې چې دی سټار راځي هیش راځي دغه شانتې نښې چې دی سپیشل کوم ټکي چې دي نو هغه ټکونه چې دی یو ټکی به په دې کې لازم کوئ که هغه مخکې کوئ که وروسته کوئ خو دغه به پکې کوئ او حروف چې کوم د انګلیش لیکئ نو په هغې کې به یو حروف چې دی دا به غټ لیکئ او بیا به پکې انسي راوالی انسي 1 2 3 4 5 چې دی د دې نه پکې انسي راوالی او هغه انسي چې دی هغه به په دې ځای کې چې دی هغه ورکئ چې څنګه هغه انسي ورکئ نو په دې له پاسه خانه کې به هم ورکئ لاندې بس بیا ورپسې چې دی په دې کې به هم تاسو دغه چې دی انسي چې دی دا به هم ورکئ لکه په دواړو خانو کې به یو شانتې پاسورډ چې دی هغه به تاسو ولیکئ چې څنګه دغه یو شانتې پاسورډ ولیکلو نو دلته کې د ځان راغلی ستاسو سره کمپیوټرایز کارډ زموږ سره کمپیوټرایز قومي دغه چې شناختی کارډ چې دی هغه زموږ سره دی نو هغه دلته کې چې دی نښه شوی دی یس نښه شوی دی چې یس نښه شوی دی نو ورپسې بیا ستاسو نه ستاسو د شناختی کارډ نمبر غواړي لیکلی هم لاندې دی په اردو کې ښه صفا صفا لیکلی نو تاسو به په دې ځای کې د شناختی کارډ نمبر چې دی دا به ورکوئ چې څنګه د شناختی کارډ نمبر وکړو نو دلته کې په دې ځای کې هم اکثر ځینې کسان چې دی هغه غلطیږي دلته کې تاسو له یو درکړی چې ستاسو شناختی کارډ کله راوتلی دی کله راوتلی دی نو هغه ایشو ډیټ چې دی هغه تاسو دلته کې له پاسنۍ کې نښئ نو په دې له پاسنۍ کې کولی شئ که دغه راته ګران وي نو په اسانو باندې ډیټ اف برت چې لیکلی دی دغې ته راکوز شئ او خپل تاریخ پیدایش چې دی هغه په دې ځای کې نښه کوئ لکه له پاس چې دی په کومه ورځ راوتلی په هغه ورځ باندې تاسو خپل شناختی کارډ چې دی هغه تاریخ پکې لیکلی شئ لاندې چې دی دلته کې تاسو تاریخ پیدایش چې دی هغه خپل لیکلی شئ نو د لاندې ته به په له پاسه باندې اکثر ځینې کسان نه پوهېږي په شناختی کارډ کې ورته نه معلوم که نه په هغې کې په دغه طریقه باندې چې دی هغه لیکلی که هغه پکې لیکلی شئ نه په کوم لیکلی شي بیا لاندې تاسو ته دلته کې تاریخ پیدایش چې دی تاسو د دې ځای نه برابرولی شئ څنګه به دې خانه زور وکئ نو دلته کې تاسو د دې ځای نه تاریخ پیدایش چې دی هغه برابرولی شئ ډایرکټ چې به دې سکرین باندې دغه کېږئ دلته میاشتې هم اړولی راړولی شئ که تاریخ دغه برابروئ او ډایرکټ چې دی هغې تاسو هم تللی شئ او هغه ځای نه هم برابرولی شئ چې څنګه به دی 2025 باندې تاسو زور وکئ نو د دغه ځای نه چې دی تاسو ډایرکټ دې ځای کلونه چې دي هغه اړولی شئ نو د دې ځای نه چې دغه وکړو نو دلته کې بیا لیکلی دی آګې بړیه نیکسټ لیکلی دی شنه پټه او سپین لیکل چې دي نو دا شنه پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي چې څنګه دا شنه پټه او سپین لیکل تاسو ووایل نو تاسو ته ورپسې چې دی یو کوډ راشي ستاسو په نمبر باندې کوډ راشي ستاسو په ایمیل باندې هغه کوډ چې دی راځي چې هر سره صحیح نو تا ته هلته ولیکي که غلط نو تاسو په سکرین باندې نوټیفیکیشن شو د فلانی شی چې دی دا به دې کې غلط دی نو هغه به صحیح کوئ هغې راته هم په اردو کې لیکلي هم راته په انګلیش کې لیکلي نو هغه به صحیح کوئ هغه نه او ټي پي کوډ به راشي چې او ټي پي کوډ راغی هغه تاسو څنګه ور واچوم نو بیا ستاسو نه چې دی د ګوتې سکین کې دا طریقه مې راته وښوله چې د دې طرفه نو تاسو به ورته د دې طرفه ګوتې نیسئ لږې به ورته کولاو نیسئ ورو ورو به داسې لرې کوئ او رانږدې کوئ به چې کله برابر شي د ځانه به هغه سکین ته شنې به شي چې شنې شي نو ستاسو ګوتې به سکین کړي بیا به له دا ګوتې چې دی دا به سکین کړي بیا به تاسو ته وایي چې دا ګوته ونیسه نو ته به یې دې ګوتې ته چې دی دې ته به یې ونیسئ چې ودې نه ونه دا هر سره سکین شي نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به کولاو شي او له دې نه بیا تاسو پیدا چې دی دا اوچتولی شي او په دې باندې زموږ ویډیو چې دی هغه شته هغه ویډیوګان تاسو کتلی شئ چې څنګه د دې پیدې دي او کم کم شیزونه چې دی هغه تاسو په دې باندې جوړولی شئ مظلوم یار آفیشل چې دی په یوټیوب کې سرچ کړو زموږ د یوټیوب چینل باندې راشئ په هغې کې موږ د دې ویډیوګان چې دي هغه اپلوډ کړي دي